کوربه چې کم تنظیم او ګروپ او کم خلق هغه چې په کومه تمه باندې او کم حرکت او کم برکت پسې جمعیت ته راغلی او په کم امید باندې راغلی هغه امید او هغه حرکت او برکت هغه ته نن په نظر رانغونو راتلونکي اوس د دې نظر به مطلب دا د حرکت پسیمزي او برکت پسیمزي نو چې اوس راتلونکي جلسه بدلته هم په دې میدان د دې مشرانو سټیج به بدلی او جنډه به بدلی نو چې هغه جنډه به د عوامي نیشنل پارټۍ که هغه جنډه به پی ټی آی پی وي پاکستان مسلم لیگ نون به راتلونکي وخت به دا د نوښار ته ښي نوښار بیا دلته د بلې کمې جنډې لاندې د دې کارکنانو جلسه ګوري نن د جمعیت علما اسلام چې کوم طوفان اقصی کانفرنس او کومه جلسه وه د جمعیت علما اسلام د روایاتو مطابق ونه شو یو خو دومره لوی کانفرنس د مولانا فضل الرحمن چې کوم شخصیت دی او کم داغي ملک کې کم عالم اسلام کې کم داغي شخصیت دی نو داغي شخصیت مطابق هغه جلسه نه وه د دې جلسې دپاره مکمل تیاری مغه پرون نه شروع شوی او مونږ په دې باندې وختي باندې خبرې وکړي نوښار سره مو اپډیټ ورکړي دي د نوښار تنظیم دی کې مکمل طور باندې تقسیم ښکاره شو د نوښار چې کم د جمعیت تنظیمو نو یو خو د هغی دی کې دلچسپي نه اخیستو دومره په ګڼ تعداد کې نه راتلو خپل حرکت او برکت نه ظاهرولو دا هم یو مخصوص غونته پیغامو د قیادت ته دلته نوښار کې خو د جمعیت ډېرې غټې غټې جلسې شوي دي او د کارکن د طرف نه زه وایم ګنې دا د خپل قیادت ته خپل تنظیم ته دا یو خصوصي پیغام دی کې ورکړی کېدی بل طرف ته مونږ چې کومه خبره کوو نو د جمعیت علما اسلام چې کوم مقبولیت او کوم هغه په ټوله صوبه کې دې ټایم کې یو هوا جوړه ده مطلب په جمعیت باندې خبره کیږي او د جمعیت دلته کې رننګ کینډیډیټ په دې نوښار کې ستاسو مخې ته و چې مفتی حاکم علي دلته کې ډېر بھرپور طریقې سره او یو کارکن ورکر په حیثیت باندې میدان ته راوتی دی او بیا په دې میدان کې هغه ډېر لوی ووټ اخیستی دی نو هغه ووټ هغه په داسې سیاسي صورتحال سره دوچار کول دا هم یو منظم زه خو دې ته سازش ویم ځکه چې دې سره د سیاست چې کوم د جمعیتو نو د جمعیت هغه سیاسي نقشه بلکل د نوښار کې دې جلسې بدله که سیاسي مبصرین خو دې ته ګوري سیاسي نقشې باندې او سیاسي جلسو باندې د دې سیاسي حلقو د صحافیانو دې ټول نظر ما چې څنګه وي په دې ځای کې ډېرې غټې غټې جلسې شوي دي په دې ځای کې د بلاول بټو زرداري هغه جلسه شوې ده په دې ځای کې د عوامي نیشنل پارټۍ غټې جلسې شوي دي په دې ځای کې د پاکستان تحریک انصاف جلسې شوي دي نو بیا په مانکي کې د لیاقت خان دا جلسه نن دا بنیادی طور باندې جمعیت چې کم تیر شوي الیکشن کې هغه مقبول سیاسي جماعت په طور باندې رانمودار کېدل او یو ډېر حرکت او برکت والا هغه کارکن هغه د دنیا ته ښکارېدو نو هغه حرکت او برکت والا کارکن دا که تاسو ته اوس هم په سکرین باندې ښکاري نو هغه نن ښکاره نه شو نو د هغې نه ښکاره کېدل د هغې وجوهات هغه ډېر دي د په دلته جي په ټیکټونو باندې د جمعیت ورکر هغه هغې کې اختلافات دي د جمعیت چې کوم نظریاتي ورکر دی نو هغه د قیادت نه انکار خو نشي کولی خو دا هم یو خفګان دی چې کوم طریقې سره به هغه په کم شان سره به جمعیت کارکن جلسه کې راتلو او په داسې کانفرنسونو کې راتلو هغه طریقې سره رانغو بل طرف ته چې کومه میزبان او د چا جلسه وه نو هغی طرف نه هم بھرپور طریقې سره شرکت ونه شو مقصد دا دی یو بل ته کتنه او د دغې کې چې کوم قوت او اوریجنل چې کوم څه دنیا ته ښودلو نو هغه دنیا ته ونه خولی شو نو زه خپل ذاتی چې ما کومه تجزیه ده دې کې کارکن طرف نه چونکې تنظیم مکمل طور باندې د تیر څه وخت نه په نوښار کې هغه نظر انداز دی د جمعیت علما اسلام اختیارات بره نه چلیږي واګې مرکزي قیادت صوبایي قیادتونو هغوی په لاس کې دي نو دلته فیلډ کې خو دې کارکن کار کړی دی نو ظاهره خبره ده زړه ته چې دی هغه دغه رسي نور که هیڅ هم نی نو هغه حرکت کې کمې هغه راتلی شي نو بیا د ټیکټونو د خبرې چې د ملنګۍ نه یو سړی راوچت شي او دومره لوی
قوت یو ځای کې یو اواز جوړ شي او هغه بیا په عین موقع باندې بره نه غیبي لاسونه هغه د سټ نه ونیسي او دریم نمبر کینډیډیټ په سټیج سیکرټري کې، نو داسې صورتحال دا د تنظیمونو دپاره خطرناکي، ځکه چې د دې اثر هغه نن هم وکتی شو. چې بل طرف ته ما راتلو کې ملګري دي خبرې کېږي، کوربه چې کم تنظیم او کوربه چې کم ګروپ او کم خلق و هغه چې په کومه تمه باندې او کم حرکت او کم برکت پسې د جمعیت ته راغلي او د جمعیت یې جاین کړی او په کم امید باندې راغلي، هغه امید او هغه حرکت او برکت هغه ته نن په نظر رانغو. نو ملګرو دا یو دغه کولو چې راتلونکي اوس د دې نظر به په چا وي، مطلب دا د حرکت پسې هم ځي او برکت پسې هم ځي. نو چې کوم ځای برکت نو چې اوس راتلونکي جلسه به دلته هم په دې میدان کې به هم د دې مشرانو سټیج به بدلي او جنډه به بدلي، نو چې هغه جنډه به د پاکستان تحریک انصاف وي او که هغه جنډه به د عوامي نیشنل پارټۍ، که هغه جنډه به پی ټي آی پی وي، که پاکستان مسلم لیگ نون به ګورو به راتلونکي وخت به دا د نوښار ته ښي چې نوښار بیا دلته د بلې کمې جنډې لاندې د دې کارکنانو جلسه ګوري.